غټې دانې وي تک تور چې په کومه لاره به لاړو په هغه لاره به څوک تلنه چې په کوم ګیلاس به یې اوبه څښلې په هغه ګیلاس به چا اوبه نه څښلې یو ورځ جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه راغو چې ای د الله رسوله چې دا خلک زمانه نفرت کوي نو الله به هم زمانه نفرت کوي اوري او ایمان به هم زمانه نفرت کوي هغه داسې خپلې هیږې مبارکې ته رانږدې کړو چې ای صاحب ولې خفه شوې ورشه او دغه پلانکي صحابي دروازه وه بس چې هغه راوځي بس ورته ووایه چې زه نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلی چې کله ول هغه راووتو نو دا صحابي ورته داسې ښکته پورته ګوري چې تا سره خو څوک په ګیلاس اوبه هم نه څښي تا سره خو څوک په لاره هم نه ځي خو ته په څه طریقه راغې دلته ورته یې ویل زه هغه چا راولېږلم چې د چا له مخه دا دنیا باله لاړو ښځې ته وایي چې ښځې سند راغلی ورته یې ویل څه لپاره چې ستا د لور د نکاح کولو لپاره وایي ښه زه خو لور وایي نه ورکوم سعد بن وقاص نه تپوس وکړه چې ستا په تن باندې جوړه شته یوه جوړه د هغه په تن وه یوه جوړه یوه ښه موږ خلک چې دې ځای نه دې ځای ته ځو یوه جوړه واچو چې بیا هغلته نه هغلته ځو یوه جوړه واچو او زر پېرې څه کوو داسې سنډو سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه ناستې ده صحابي خپلې ښځې ته وایي چې څنګه دا لور به دې ورکړو هغه ورته وایي سعد خیمه نه لري هېڅ کور نه لري په کوم توجید وله زه دا لور ورکړم دې کې پې دا لور راووته چې مورې څه چل دی چې تا زما دې پلار سره موبایل جوړ کړی چې بچیا سعد بن وقاص راغلی ستا د نکاح کولو لپاره ورته وایي مورې هغه صحت ته مه ګوره هغه چاته وګوره چې چا رالېږلې دې ټایم کې سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه دا صحابي چې راووتو داسې په ملا وډبولو ډېر خوشحاله شو هغه ته وایي بس ده بس ستا چې څه مقصد دی هغه به وشي ورته وایي ښه چې کله هغه روان چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې سعد ولې چې دا الله رسول بس ګیره یې راکړه چې ښه څه خیمه لري څه ایزار څه جامه لري څه تن کور لري ورته وایي د الله رسوله هېڅ نه لرم بس په تن مې دا یوه جوړه ده ورته وایي ښه کېنه وایي دا پیسې واله د بیت المال نه او نرشه چې په دې باندې څه کېږي ستا واده کېږي یو ورپورته شم کور دې چې کله لاړو بازار ته په بازار کې یو صحابي دی چې توره جنډه ده ورسره او درې پېرې یې داسې وڅنډوله چې ای د مکې مسلمانانو په مکه مدینه باندې کافر حمله وکړه او نبي کریم صلی الله علیه وسلم جهاد ته کړي سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه دواړو وګونو نه ګوتې یوړې چې یا الله زما یې تا ته توبه وي ولې زموږ پیغمبر علیه السلام به خپله وینه مبارکه کړي او زه به دلته اوړم راوړم چې یو یې توره واغېسته یو یې ډال واغېستو یو یو څادر واغېستو چې داسې د مخ نه چاپېره کړو څلوېښت پرو ناغه سټونه والي څلوېښت پرې چې داسې په قطار کې ودرېد نو دې ټایم کې د سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه دا لاس ښکاره چې کله یو صحابي ووالو یو کافر ووالو دا سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه نو فرمایي چې په منځ باندې داسې نیمو او نیمو او دغه ټایم کې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ونه راغو خپله غېږه مبارکه کې ونیو او سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه ورته وایي چې ای د الله رسوله چې دا دنیا زمانه نفرت کوي دا خلک زمانه نفرت کوي نو زمانه به زما الله هم نفرت کوي دې ټایم کې الله رب العزت اوله راولېږله د جنت په لباس کې او د جنت اوبه دي او د جنت لباس دی او د جنت لوښې دی خو سعد بن وقاص رضي الله تعالی عنه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په غېږه مبارکه کې و پوره مخکې نه شوه راتللی د هغه نه تاریخ پرواز و ملګرو وګوره
خلقو ته نفرت کولو اوبې د هغه په ګیلاس نس کوي الله رب العزت ته دا خوږ نه دی چې د ده مخ چمک وایي که د ده مخ تور دی او که د ده مخ زیار دی خو ملګرو دا څه په دې ځای کې دي په دې ځای دنیا کې به دروغ چاته نه وایي دوکه به چا سره نه کړې بس الله پاک وایي دا ما درکړې دا ما درکړې ولې که ته ما نه زما د الله رب العزت لاسونه والي نو زه به د هغه څه وکړم دا چې د کوم نشته او د کومو شته څوک به وله په لس سره به دا یو لاس ورکړي انسان کې کوم داسې څیز دی ملګرو چې هغه به پالټي نشته الله رب العزت په خپل کارونو کې توفیق